د اذان نه مخکې سنت کیږي کنه یعنی د کم فرض منځونو نه مخکې چې سنت دي ټیک شوله دا یو سړی د اذان نه مخکې وکړو نو دا شوي دي کنه د اذان نه بعد به دوباره کوي یوه مسله دویمه مسله دا ده چې دا د کم فرض منځونو نه وړاندې سنت دي ټیک شوله کنه لکه د سحر د فرضو نه وړاندې 2 رکعته سنت دي د ماسپښین د فرضو نه وړاندې 4 رکعته سنت دي یا د جمعې د فرضو نه وړاندې 4 رکعته سنت دي دا یو کس نه دی کړي او د جمع ته وړاندې کیږي نو آیا د فرض ادا کیږي کنه په دې فرضو څه اثر غورځيږي دوه مسلې دریمه مسله دا ده چې آیا د نفل او د سنتو په هر رکعت کې د الحمد سره صورت یو ځای کول لازمي دي کنه نفل او سنتو کې داسې رکعتونه شته چې په هغې کې بس صرف الحمد وي او په ولدوالین امین به ښکته کیږي ور د سنتو متعلق دا څو ضروري مسلې دا را سره وپیژنئ اوله مسله دا ده جی چې کله د کوم مونځ ټیم داخل شو او د هغه مونځ نه وړاندې سنت مؤکد وي نو چې ټیم داخل شو نو بس ته سنت کولی شي اذان ضروري نه دی دې دپاره که یو سړي د اذان نه مخکې وکړه خو ټیم داخل شوی دی نو بس د سنت شوي دي او د اذان نه بعد دوباره کولو ته ضرورت دا نشته دی دا مسله ختمه شوه دویمه مسله دا ده چې کومو فرضو نه وړاندې سنت دي ټیک شوله دا یو کس نه دی کړي او د جمع ته وړاندې کیږي نو دا یاد ساته چې مونځ ټیک دی او فرض ادا کیږي په مونځ باندې هیڅ اثر دا نه غورځيږي خو دا عادت نه دی جوړول پکار او داسې نه دی کول پکار نور که دی وړاندې شو جمع ورکړه نو جمع باقاعده وشوه او فرض څه شو دا ادا شو دا مسله ختمه شوه دریمه مسله دا ده چې د فرضو د سنتو او د نفلو په هر یو رکعت کې د الحمد سره صورت یو ځای کول دا لازم دی او واجب دی ټیک شو لکه نه لازم نه چې ته پوره صورت وې یا غټ یو آیت ویل یا واړه 3 آیاتونه ویل یا صورت ویل خو دغلته د الحمد سره د قرات کول د صورت ویل د آیاتونه ویل دا د نفل او د سنت په هر رکعت کې دا واجب دی ګوره که د چا نه پاتې شو په کم یو رکعت کې هم اولنی دویم دریم څلورم په کم یو رکعت کې هم پاتې شو او صرف په ولدوالین امین ښکته شو نو دلته واجب پاتې شو ټیک شو لکه نه نو په آخر کې په ده باندې سجده سهوه څه ده دا لازم ده دا ځکه چې په نفلو او سنتو کې تش رکعت نشته دی نفل او سنت که ته 2 رکعته کې او که 4 کې که د هر ټیم سنت کې نو دا ټول په ټوله باندې څه دي جي دا ډک دی ښه دا یاد ساته نو که دې کې صورت پاتې شه که نه او په ولدوالین امین سړی ښکته شو تش رکعت یې وکړو نو په ده باندې سجده سهوه لازم شو دی به په آخر کې څه کوي جي سجده سهوه به کوي بله مسله جي دا وکړه چې یو کس د ماسپښین سنت وکړو نو د دې سنتو نه بعد او د جمع نه مخکې دغه منځ کې دی نفل کولی شي که نه نفل به دی د سنتو نه مخکې کوي نو ګوره دا یاد ساته چې نفل د سنتو نه مخکې هم کیږي لکه د ماسپښین ټیم داخل شوی د سنتو نه مخکې نفل وکړو نو هم ټیک ده او یا د ماسپښین سنت وکړو او جمع ته لا ټیم شته او د هغې نه بعد بیا نفل کوي نو بالکل نفل کیږي صحیح شوله که نه نفل باقاعده کیږي او هېڅ اثر یا مکروهوالی هغه په دې نه راځي د سهارې د سنتو خبره دا ده چې سهارې کله سبا وخیږي نو نه د جمع نه وړاندې نفل کیږي او نه د جمع نه پس تر نور خطو پورې نفل کیږي صرف د سهار سنت دا د جمع نه مخکې کیږي دا اهم او ضروري مسلې دي او لازمي د مسلمانانو ورونو سره شریکې کوي وصلی الله علیه فرض مونځ نه چې فارغ شي نو د باقي سنتو یا د نفلو کولو دپاره دا ځای بدلول ضروري دي چې دا بعضې کس خامخا د بل په اوږو خپې اړوي یا د بل په مخه تېرېږي یا په دې انتظار کې ولاړ دی چې دا خلک ماله لار راکړي او زه دا باقي سنت او دا نفل په بل ځای کې وکړم ټیک شوله که نه یو کس چې کوم ځای کې فرض وکړم په دغه ځای سنت وکړه او نفل یې وکړو نو آیا په دې سنتو یا نفلو څه اثر غورځېږي دا ضروري مسله ده یوه را سره دا وپېژنئ دویمه را سره دا وپېژنئ جي چې دا سنتو او د نفلو ثواب دا په مسجد کې ډېر دی که دې په نسبت په کور کې دا ثواب ډېر دی په کور کې کول پکار دي دوه مسلې شوې دریمه مسله دا ده چې یو کس د قرات نه فارغ شو که هغه تش رکعت دی ولدوالین امین ته ورسېد او که ډک رکعت دی صورت یې ویو او بیا رکوع ته لاتلی نه دی ولاړ دی لږ ساعت په سوچ کې لاړی غلی ولاړ دی نو څومره وخت چې دی په سوچ کې لاړ شي او غلی ودرېږي نو په ده باندې سجده سهوه لازم ده دا ضروري مسلې را سره نن خامخا وپېژنئ ګوره جي اول مسله دا ده چې یو کس د فرض مونځ نه فارغ شي نو د باقي سنتو دپاره یا د نفلو دپاره ځای بدلول دا یو بهتر عمل دی چې سړی په ګڼو ځایونو باندې سجده وکړي او عبادت وکړي نو د قیامت په ورځ به دا ګڼ ځایونه ستا دپاره ګواهي ورکوي چې الله د عبادت کړی دی او د تا ته سجده لګولې ده ټیک شوه خو دا په هغه ټیم کې چې کله تا ته ځای وي خامخا د خلکو په اوږو باندې خپې اړول د چا په مخه تېرېدل یا په دې انتظار کې ودرېدل چې دا خلک لار راکړي او زه دا ځای بدل کړم نو دا ځان هم په تکلیف او په ګناه کې اچول دي او بل مسلمان هم په تکلیف کې اچول دي دغلته بیا بهتره دا ده چې ځای نشته ته په دقه ځای باندې باقي سنت او نفل وکړه هېڅ اثر په دې باندې
دا نه غورځېږي. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا ده چې د سنتو او د نفلو ثواب که د فرضو نه مخکې سنت دي او که د فرضو نه وروسته سنت دي، د دې ثواب د مسجد په نسبت دا په کور کې سیوا دی او دا په کور کې افضل دي، ځکه د نبی علیه السلام مبارک معمول چې سنت به هغه مبارک څه کول، دا بیا په کور کې کول. خو ګوره علما وایي که کله سړي څه دا خطرې که زه کور ته لاړ شم نو ماشومانو سره به چې کوم دی په خبرو کې اخته شم یا کور کې د ماحول ځان ته نه دی جوړ کړی، نو دنه به خطره ده چې دنه به دا سنت پاتې شي یا به ډېر لیټ شي، نو بیا بهتره دا ده چې په مسجد کې څه دا سنت ادا کړلی شي. دا مسله هم ختمه شوه. دریمه مسله دا ده چې یو سړی د قرت نه فارغ شو او رکوع ته لاتلی نه دی او دغلته لږ ساعت خاموش ودرېد، نو دا یاد ساته که دومره وخت دی خاموش ودرېد څومره وخت کې چې 3 کرته سبحان الله ویل شي، 3 تسبیحات ویل شي، نو په ده سجده سهوه لازم شوله، اخر کې به دې سجده سهوه کوي. او که نه د دې نه کم وخت دی غلی ودرېد په سوچ کې تلی، نو بیا په ده سجده سهوه لازم نه ده. بله مسله جی دا وکړه چې یو کس په مونځ کې یو صورت شروع کو، صحیح شوله که نه، او بیا بل صورت ویو، شروع یو صورت کو او بیا بل صورت ویو، نو دا یاد ساته چې دې سره په مانځه باندې اثر نه غورځېږي او نه پې باندې څه سجده سهوه لازمیږي چې ګینې دی به دا سجده سهوه څه کوي، دا به کوي، نو دې سره به د مونځ سمیږي، نه دې سره په مونځ اثر نه غورځېږي او نه په ده باندې سجده سهوه لازمیږي. محترم ورونو دا ډېرې اهمې مسلې دي، نو لحاظه په خپله نه بلکې د ځان دپاره صدقه جاریه وګرځوئ او په خپله هم زده کوئ، لازمي د نورو مسلمانانو سره هم شریکې کوئ. وصلی الله علی النبی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن مې دله د مانځه په باره کې بله داسې یو مسله راوړې ده چې دا د تیرې مسلې نه خطرناکه ده او اکثر خلک په دې کې په غلط فهمۍ کې پراته دي او دا داسې خطرناکه ده چې د دې سره مونځ ماتېږي. نو په دې وجه باندې دا مسله ډیره سیریس ده. مسله دا ده جی چې یو کس د امام سره په مانځه کې په جمع کې شامل شو، خو رکعت تتلی، 2 تتلی، 3 تتلی، 4 تتلی، هر څونه چې تلی او د امام سره په جمع کې شامل شولې، نو دغلته چې کم دی امام باندې راغلی وي، غلطي د امام نه شوي وي، خطا ترې شوي وي او په هغه باندې سجده سهوه لازم شوي وي، نو چې کله امام د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي، کله چې امام د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي یا امام د سجده سهوې سجدې کوي، نو آیا دغه مقتدي چې د دې کم نه رکعت تلی دی یا رکعتونه تتلی دي، دی به د امام تابعداري په دې سجدو کې او په سلام ګرځولو کې کوي که نه به کوي؟ او بیا درته دغلته غلطي م ښیمه چې په کوم سره مونځ ماتېږي، دا مقتدي غریب خبر نه دی او د ده مونځ په دغه قضیې کې ماتېږي. نو دا مسله ډیره زیاته اهمه ده او ډیره ضروري ده او په عوامو کې تقریبا اکثریت عوام الا ماشاءالله که کمو ته دا مسله یادی، نور پکې ټول په ټوله مبتلا دي ځکه چې موږ اینو. نو دغه قضیې کې چې کله امام د سجده سهوې سلام ګرځوي که نه، نو ته به د امام سره چې تا نه رکعت تللی د امام سره به ته سلام نه ګرځې، سجدې به ورسره کې خو سلام به ورسره نه ګرځې. ګوره د خطرې خبره پکې کم دغه دا ده، که تا ته ښه پته وه چې زما نه رکعتونه تللي دي او زه به پاسمه او تا ته ښه یاد و ښه درته پته وه او جان بوج کر قصدن دې د امام سره د سجده سهوې سلام واړه، نو په دې سره ستا مونځ مات شو، په دې سره ستا مونځ مات شو. تاسو سوچو کې دا څومره خطرناکه مسله ده او دا عام فتاوو ذکر کړې ده، عام فتاوو ذکر کړې ده. که تا نه هیرو چې ما نه رکعت تلی دی یا دغه ټیم کې ستا په خیال کې نه و چې زه خو به پاسم او ما نه رکعتونه تلي یا د نهیرو سلام دی ورسه واړو، نو بیا خو مونځ نه ماتېږي. خو که تا ته ښه یاد و جان بوج کر دی د امام سره د سجده سهوې سلام واړو، سجدې به ورسره کې، خو چې تا نه رکعت تلي او هغه سجده سهوه کې، نو د سجده سهوې سلام به ورسره نه اړې، که سلام دی جان بوج کر واړو، نو ګورې دلته ستا مونځ مات شو باقاعده. دا څومره خطرناکه مسله ده او دا اکثریت عوامو ته نه ده زده. که چاته په علم کې دا مسله نه وه، نو دارالعلوم دیوبند دومره پورې ذکر کوي چې که چا په علم کې نه وه او سلام یې ورسره اړولی، نو وایي دا م عذر نه دی، وایي دا م عذر نه دی، بیا هم د مونځ ماتېږي. چې په علم کې وي خو ده ته پته نه وه، د ده نه په دغه ټیم کې هیر و یا د ده خیال نه و چې هلکه ما نه خو رکعت تلی او سلام یې ورسه واړو، نو بیا خو نه ماتېږي. خو که نه قصدن یې ورسره سلام واړو، نو ګورې د دې مقتدي مونځ په دغه قضیې کې مات شو، دا به دا مونځ بیا کوي. نو ګوره دې مسلې ته تاسو سوچه کوئ، اکثریت عوام چې کوم دي هغوی ته دا مسله معلومه نه. نو برای کرم چې څومره تاسو نه شیر کیدی شي، لازمه نه ده چې په فیسبوک کې شیر کړئ، ډېر خلک به فیسبوک نه یوز کوي، نو برای کرم د خپلو ملګرو سره په مجالسو کې دا مسله شیر کوي او دا مسله ورته ووایي چې ګورئ هلکه دې غلط فهمۍ نه ځان بچ کوي او هسې نه چې ستاسو مونځ مات شوی وي او تاسو زړه کې مطمئن یې چې موږ خو مونځ کړی دی. الحمدلله زه چې کومه مسله بیانوم پوره ذمهوارۍ سره به بیانوم. دا مې وضاحت مخکې م کړی که د حنفي مذهب د حنفي مسلک کوم مولیان او طالبان ما نه دلیل غواړي، نو هغوی دلیل نه غواړي، کتاب ته رجوع وکړي. په کتاب کې که ورته زما مسله معلوم میلاو نه شوله او مسله بدله وه، نو زه هم طالب علم یم، زه به د خپلې خبرې نه رجوع وکړم. او که د نورو مسلکونو مولیان لکه وهابیان یا نور
نور تنقیدونه او اعتراضونه کوي او نازیبا کمنټس کوي او وایي چې دلیل راکو دلیل راکا، نو هغې خدمت کې دا عرض کو چې زمونږ دپاره قابل احترام یې. بیا درته وایم د خپل مسلک سره کار ساتئ. موږ چې کوم مسایل بیانو د حنفي مذهب مطابق خپل عوام ورونو ته بیانو، پوره ذمهوارۍ سره بیانو، پوره دلیل سره، پوره اطمینان سره بیانو. د چا وبال او د چا ګناه او د چا د منځونو وبال هغه موږ په خپله غاړه باندې الحمدلله ناخلو. موږ دا علم د دې دپاره نه دی کړی، دې دپاره هم کړی چې بل ته هم فایده ورسي او موږ ته هم ورسي، چېرته هم چې الله رې جزای خیر درکړي. وصلی الله علی النبي الامین.